قدير. سورة توبه 38 نمبر آیات تے 38 نمبر آیات د سورہ توبه. دی آیات کی یو خاص واقعی طرف تا اشاره ده او د دې نه پس د اخره پورې بدغه واقعا دا به ذکر کیږي. شان نزول مفسرین دا ذکر کوي کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ دا فتح کړه او طائف دا فتح کو او مدینه منوره ته تشریف راوړ. خبر و تراول چیرا د ایران کم بادشاہ دی هغه په مدینه منوره باندې حمله چې ده نو دا حمله اراده ده او د مدینه سره چې خواوشا کمی بارډر دي نو هغه ته پوج چې دی نو دای راجمع کړی دی. تبوک کې خپل پوج چې دی نو دا راجمع کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا اورید نو اعلان وکړو، عام اعلان وکړو چې یاره په دې جنگ کې چې دی هر یو انسان دا چې دی دا بشرکت کوي، هر کس دا بدی جهاد کې چې دین دا به شرکت کوي. تبوک ته مونږ زو چې هغه په مونږ باندې حمله کوي دل تر دین لہذا مونږ به دا کار کوو چې مونږ په تبوک ته دو ال تبو سره مونږ جنگي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې اعلانونه وکړو، به په مکه مکرمه کې اعلانونه چې دین دا وشو. په دې دوران کې 30,000 لخر چې د صحابه دا راجمع شو. کله چې جنگ لتل ندیر شپږ قسم ډلې چې دینه دا جوړ شي. یو قسم ډله هغه وا چې بغیر صد شک نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم یو مانو بغیر صد تردد نه او روان شو. دویم قسم ډله چې ونه هغه کې تردد کو شک کو هغه بیا روان شو. او درېمه قسم ډله دا هغه وا چې دوی ته عذر و د عذر په بنیاد باندې چې دینه پاتې شي. او څلورمه هغه ډله وا چې هغوی ته عذر نه لیکن د سستیا د وجې نه چې دینه دا پاتې شو، سستی و پکې. او پنځمه هغه ډله وا چې و منافقین د ځانې دروغ جوړ کړل، باندې جوړې کړې او ځانې پاتې کړو. او شپږمه هغه ډله وه چې هم منافقین وو، هغوی د تجسس د جاسوسۍ لپاره د شرر لپاره د شرارتونو لپاره چې دی نه هغوی پکې ووتل. نو شپږ قسمه ډلې دا جوړې شوې وې. دلته کې به د دریو صحابو واقعه چې ده نو دا به بیانېږي چې هغوی څه کمزورې د وجې نه سستۍ د وجې نه چې دی نه هغوی وروستو پاتې شوي وو. بیا د هغوی توبه د هغې ذکر هم قرآن کې الله جل جلاله بیا مخکې بیان کړی دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، ما لکم څه شوي دي تاسو لره، اذا قیل لکم انفروا، هر کله چې وویل شي تاسو ته انفروا وځئ فی سبیل الله فلار د الله کې، اثاقلتم تاسو درانه شئ الارض بزمکه پسې، یعنی تاسو زمکه پسې پیوش شئ د وتونم ناخله. په دې جنگ کې د فائدې خبره دا وه، دا مشهوره واقعه چې کله دې لپاره اعلان وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې چا سره څومره مال یې نو راوړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړو او په کور کې چې سموندل هر کور چې دیم کور مکمل را صفا کو هر څه دې راوړو، تر دې پورې چې د ګندل اوستنې یادېږي چې دیم راوړو، ټول سامان یې راوړو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخه ته حاضر شو و ابو بکر وکور کې سپری خول کونه دا الله رسول الله او دا الله رسول مې پرې خو دا باقي مې هیڅ نه دی پرې. عمر فاروق رضی الله عنه فرمای بما وی چې زبانن د ابو بکر نه چې دینه سبقت کوم زبانن د دنه مخ کې کېږي. دی ورځو کې ډېر خراب دی او زله خېمه نو زلال ما د خپل مال چې دینه نیم مال ما راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار کې مې بيشو یا ته وی چې یا عمر کور کې سپری خو دلو کونه نو ته یو د الله رسول نیم مال می د الله په دیار کې ورکړو نیم می کور کې پرې خو نو چې خبر شوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه غون ارسره وړي نه ما وی چې په دې سړي باندې صفت کول چې دینه دا ډېر دا جنگ فار عثمان غنی رضی الله عنه چې 300 خان چې دینه دای روس کې سره د مال مارنا دا رنګي زر اشرفه چې دینه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته کې قو دي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې ځای فدا سي اړول او راړول او عثمان چې دینه نن هر څو وګړه هغه صحابه انداز صحابه قربانه وي الله فرمایي صحابه ته اے د ایمان خاوندانو او دا حکم چې دین دا هغه ټیمه پورې خاص نه لري سیره بس صرف صحابه به چې دین دا به jihad کیو د نن سبا مسلمان چې دین دا بنه کینا دا حکم د قران چې در کمه پورې وي دا حکم عام دی دا پورې سلمان دا به جنگيږي دا به jihad کوي در قیامت د ورځې پورې به jihad کوي. الله فرمایي اے د ایمان خاوندانو مالکم سشوی تاسو لرا اذا قیل لكم هر کله چې ویل شي تاسو ته انفروا فی سبیل الله دا الله فلار کیوزه اثاقلتم نو تاسو درانه شي اسمه کې پسې یعنی بس کینه زما کراټینګ کې نوزه ارغیتم بالحیات الدنیا من الاخره تاسو ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې خوښ کړی نه فما متاع الحیات الدنیا او ژوند د دنیا خو نه دی په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لږ دی. دنیا څه ژوند دی ا دنیا ژوند خو د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه دی. د آخرت او د دنیا مثال الله سره که تاسو ته یو کس مثال درکې سیاره دوه کور دي دا یو کور چې دی دا خمدیدار پوخ لنټری کور دی او دا کور چې دا به تعالی زمیاش پس تر کومه او دې کې بس تو سیګه راستا شو او دا یو کور چې دینه دا کچا کور دی دا خټو لوټو کور دی دا بدل اوس پوران در کومه خدایا ساده چې میاش پس پیدا نه اخره تاسو په خپل وایي جیرا هغه کور بهتر دی چې کمره ته میاش پس ملاويږي او ډیر نه مخلي نمنګ د پاره هغه ځای بهتر دی چې واپس رانه نه اخلي او بل دا چې پوخ کور براته میلاو شي په کچا باندې مونږ څه کوو. نو دا مثال د دنیا او د آخرت دی. دنیا مثال د کچا کور دی دا الله را کړی دی لیکن الله فرمایي در کړی مې دی عارضی مې در کړی واپس به نه اخلم دا ژوند به ختم او یو کور دی د آخرت دی اوس تا خو خره کته ترجیح دی کور لور کې او که هغه لور کې ته دې لپاره اوس منډه وي او کو دا غیر لپاره منډه وي چې تا کوم وخت یې حاصل کړ نه هر عقلمن سره په دنیا کې دا مثال ورکړي نه بوي چې هغه پوخ کور پکار دی لیکن چې کله دنیا او د آخرت مثال ورکړي نه بیا دنیا اخلي او آخرت پرې الله فرمایي فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره او نه دا ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لشه. دا عبدالعزیز ابن مروان رحمه الله مبارک راضی وکړه چې د وفات تیم شو نو د خلکو ته ویل چې لاړ شي زما کفن راوړ څنګه ولا کفن راوړ او مخ ته ورلکه خورو نو وی هیڅ په جړا شو مخ ته بل طرف ته واړ بیا دنیا بیا دنیا کو ارسم رډې راشي خو ماره بار د قلګوي د یو کفن مې وی کو ډیرم شنه د قلګي او وی کو لږم شنه د یو کفن دی
یو سړی په دنیا کې ډېرې وګټي ولیکن د یو قبر نه سیوا ځای چې دی نه دا په دنیا کې بیا دته نه میلاویږي اگر کو دا د جیربونو خاوند ولې نه دی ولیکن دی چې رخصتېږي نه د یو قبر هم نه ځای چې دی نه دا به وړي نه دی نه سیوا نه شي وړی بعد خلک دا کې داسې لاړ شي چې هغه قبر هم ورته بیا نصیب نه شي داسې خلک هم پکې شته او که غریب دی نه بیا هم د هغه دغه یو ځای دی غریب دی او که مالدار دی خو ځای چې دی نه دا یو دی د یو عمره ځای به نیسي دا ژوند د دنیا چې دی نه داسې دوکه ده دا هېڅ هم نشته دی لیکن موږ یې مجنونان کړي یو دیوانه کړي یو الا تنفروا الله فرمایي کو چې تاسو جهاد لنه ځئ يعذبكم عذابا علیما زبدر کړم تاسو ته عذاب دردناک پرته درکم تو جهاد لنه وځي الله جل جلاله فرمایي د خلق له وضع عذاب دردناک ورکړم نو موږ ته چې دا کم عذاب راکوي کی کده ګرانې په شکل کې دي او کده سیلاب شکل کې دي او کدا سیده هر یو د زناورو باندې وکړه دا ولې نن سبا شاته د جهاد خبره نشي کولای نن سبا سره د جهاد خبره دی وکړو کفر دی وکړو نو دا کفر مګنه دا د الله حکم دی الا تنفروا يعذبكم عذابا اليم او که سړی وایي چې جهاد فرض نه دی نو زمون سره د خپل خويند مېند غم نشته اصل زمونږ خور عافیه صدیقی امریکا کې خپل ګرفتار چا غم څومره په موږ ساتلې دي پکار اول دی چې دلار شو دا آزاد کی د دې خور دا مسلمانه د سکابره نه ده بل قران خانه ده حافظه ده د دې ټول د یاد ساته دا قران نه مخه ته پروت دی د دې تپوس په الله جل جلاله د هر مسلمان نه بګي د هر مسلمان نه بل دې تپوس کی تمام مسلمان به را کړي وي تا د یوې خور د پر आवाज نشو چتولې تا د خور د پر اعلان نشو کولې دا هر یو نه بیا تپوس کی نو دا کزم چې د عذابونو دې نه د دې مې وجه دا چې تمام خلک ور جهاد جذبې وتی دي منګه مکمل ګوان کړی یو آسه هغه ګوشتوی رانه جوړ کړی دي بس نور سم نشته نخپل میشن په دې مسلمانانو راټین کو او دان سبا چې دا کمې لوګ کیږي کېلونی شری دا د پلان کې پارټي دا په کې ډینګره پارټي دا په کې دا په کې هغه دا پارټیان چې اصل جوړی شي وی دي دا د دې بنیاد دار چې مسلمانانو کې دا کم مین محبت دي مسلمانانو د زړونو دا محبت وباسي اگر یو سړی د پی ټی آی په پارټي کې وي یو سړی د نون لیگ په پارټي کې وي یو سړی د پیپل پارټي کې وي یو د جمعیت پارټي کې وي هر پارټي سړی خپل ځان لپاره اختیار ولي شي ولیکن چې د مسلمانانو دا کم مین محبت د جدا ختم نشي نه پارټیانې په دې بنیاد جوړې کړې دي چې د مسلمانانو چې دا کم محبت د ختم او واقعي چې ختم کړي دي جمعیت والا براباسي و پی ټی آی والا باندې کفر پتوي لګي دا غرانګي پی ټی آی والا براباسي وایي چې دا دي ځلیان دي او دا دي او دا هغه دي او دا غلو مرګري دي خدای ظالمانو خپل دین راټینګي خپل قران راټینګي خپل پیغمبر راټینګي خپل پیغمبر به دومره خبره نه مانی چې څومره به عمران خان دا جمعیت والا دي دا به خپل پیغمبر داسې کلک نه مانی چې څنګه مولانا دومره غلوم مکوئ چې یره بس په یو لیډر بس روان شي او دا غب نظام پیغمبر جوړ کړي نه درمیانه اعتدال سره لار اختیار کړي نه په یو بس ځو نه په بل بس ځو خپل یو نظریه لري مسلمان د مسلمانانو سره نظریه ده مینا محبت ده مسلمان څه کار دی چې د جبه او د لاس سره نه بل مسلمان محفوظ وي نن فیسبوک ته ورته نشي فیسبوک ته ورشي د مولا سر به راغستی او پسپی به لګولې وي هغه الله جل جلاله فرمایي دا انسان ما په خپل شکل باندې پیدا کړی دی ولې ته د الله نه خبرېږي چې ته د الله دا پیدا کړده جو سراخ له بسپی لګي ته خدا د الله جل جلاله په مخلوق ته تغییر کې په دې بتا الله رانی سینا
تب الله له بیا څه جواب ورکړي لهر دې شیونو نه واړې دې نفرتونو نه واړو مینه محبت سره د هر څه بدل کړو اله به مونږ کامیابي اله به مونږ باندې چین او سکون راځي هر یو به تاسو ته اواز کوي چې دا کوم او هغه کوم هیڅ هم نشي کولی یو قسم څه نشي کولی چې تر څو پورې د ځان نه چینج کړی د چا نه تمه مه کوه الله فرمایي الا تنفروا کچره تاسو جهاد دپاره نه وځئ يعذبكم عذابا الیما نو عذاب به درکړی شي تاسو ته عذاب دردناک او کچره تاسو نه وځئ ويستبدل قوما غيركم الله فرمایي چې زه به تاسو بدل کم په یو بل قوم سره تاسو به ختم کم تاسو به غونډ مړه کم په غونډه به سیلاب راولم په غونډه به زلزله راولم غونډ به ختم کم او بل یو قوم به راولم ما ته څه ګرانه ده الله ته هېڅ څه ګران نشته ولا تضروه او تاسو د الله جل جلاله دین ته شیئا هیڅ ضرر نقصان نشئ رسولی که تاسو د دین کار نه کوئ نو نور خلک به راشي اب د الله جل جلاله د دین کار کوي دا یوازې د هغه ټیم مسلمانانو ته دا خطاب نه و دا د دې ټیم مسلمانانو ته هم دا خطاب دی ای مسلمانانو که چېرې تاسو د قرآن تاسو د نبي علیه السلام د سنتو خادمان نشئ جوړېدی نه بیا چېرې د الله نه تمه مه کوئ چې تاسو ته به چین او سکون راشي الله به تاسو ختموي الله به نور قوم راولي به د الله د دین بیا خدمت کوي والله على كل شيء قدير الله جل جلاله په هر یو چیز باندې قدیر قادر دی الله دې عمل کړو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلق محمد وآله وأصحابه وآل بيته اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد